یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم په تحقیق سر راغلی دی تاسو ته برهان دلیل من ربکم تاسو د رب د طرفنا وانزلنا موږ نازل کړي دي الیکم تاسو طرف ته نورا مبینا خکار نور. یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم په تحقیق سر راغلی دی تاسو ته برهان دلیل من ربکم تاسو د رب د طرفنا. برهان دلیل ته ویل شي او دلته د برهان نه مراد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات مبارک دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات مبارک ته مراد دی چې دا دلیل دی د نبوت ته نبی علیہ السلام دپاره. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایي چې د ذات ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعبیر یې په برهان سره د دې وجې نه وکړو، یعنی د نبی علیہ السلام د ذات ته برهان دلیل د دې وجې نه ووی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات مبارک، د نبی علیہ السلام اخلاق مبارک او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل معجزې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د قرآن نازلېدل دې کې هر یو څیز چې کوم دی د نبی علیہ السلام په نبوت باندې دلیل او دا ټول په نبی علیہ السلام کې جمع وو. یعنی د قرآن نازلېدل دا په خپله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت دلیل وو. معجزه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسمه قسم معجزې، حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچی خوبا ہما دارن تو تنہا داری. حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، حسن د یوسف علیہ السلام او دم د حضرت عیسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام دا ټول معجزې چې څومره انبیاء علیهم السلام له ورکړي به ټول نبی علیہ السلام له الله پاک ورکړي. نو د نبی علیہ السلام دا معجزې ځان له د نبی علیہ السلام په نبوت باندې دلیل. نو گویا چې نبی علیہ السلام ذات مبارک په خپل یو مجسم دلیل، یو مجسم برهان، یعنی د نبی علیہ السلام ذات مبارک دا په خپل په نبوت باندې دلیلو. نو د دې وجه نه د برهان د نبی علیہ السلام د ذات نه تعبیر وکړو په برهان سره چې د نبی علیہ السلام دا ذات مبارک دا په خپل باندې یو دلیل دی په نبوت د نبی علیہ السلام. یا ایها الناس اے خلقو، ځکه معجزه دا د پیغمبر د نبوت دلیل وي. د وحی نازلېدل دا هم چې کوم دی د نبی د پیغمبر د نبوت دلیل وي. نو دا ټول څیزونه او د نبی علیہ السلام خپل اخلاق څومره صفتونه چې د نبی علیہ السلام د اخلاق راغلي وو هغه ټول په نبی علیہ السلام کې جمع وو. نو یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته برهان دلیل، یعنی نبی علیہ السلام من ربکم ستاسو د رب د طرف را وانزلنا موږ نازل کړي دي الیکم تاسو طرف ته نورا مبینا خکار نور. د نور نه مراد چې کوم دی قرآن مجید دی. ځکه سورہ مائدہ کې الله فرمایي قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. قد جاءکم په تحقیق سره راغلی تاسو ته من الله د الله د طرفنا نور و کتاب مبین او دغه نور چې کوم دی نو ښکارا واضح کتاب دی. نو د نور نه مراد دلته کې کتاب دی. وانزلنا موږ نازل کړي دي الیکم تاسو طرف ته نورا مبینا ښکارا نور، واضح نور، یعنی قرآن مو درته نازل کړی دی.